आज आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है। अब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से हम अल्लाह के सामने आपको जवाब देने के काबिल नहीं। अब सिर्फ ज़बानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होते। वाह वाह। तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दर्जा ब दर्जा ये जिहाद फर्ज है। आंखों से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दे सरकारी मुला दे पाकिस्तान और दे लका सरंगे चे द अकबर बादशाह पे जमाने के अबुल फजल फैजी देर जहीन इंसान हो ख्वागा दीनी इलाही जोड़ करो नो जमंग द रियासत सरकारी मुला और सरकारी अबुल फजल फैजी सोक दे दा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दे और द फलस्तीनियानो په قتل عام باندې دومره ننګ وکړو چې چغې کړې او ټولو مسلمانانو حکومتونو باندې دا ثابته کړه او فتوا ورکړه چې په تاسو باندې اوس جهاد فرض دی او وی چې دا تش مذمتونه تش قراردادونه په دې باندې کار نه کیږي ځکه چې هغې لګیا دي د مسلمانانو قتل عام کوي او موږ تش مذمت کوو نو ستاسو فوجونه د څه دپاره دي تاسو د څه دپاره د خبره خو کړې ده دا ډېر منطقي انسان دی که نه انتهایی ډېر منطقي دی د فتوا په چا باندې ورکړې چا دپاره ورکړې ده د حکومتونو دپاره چې بی د مسلمانانو حکومتونو هغوی له پکار دي چې جهاد وکړي لکه چې دوی سره فوجونه دي د دوی سره اسباب دي د جنګ خو هغه پښتو کې وایي چې لورې تا ته ویمه انګورې ته یې اوره دو خو داسې فتوا نشو ورکولی عوامو ته چې بی راوځئ او ځئ خو د بلې نه راتاو شو اوس هر سړي دا تسلیم کړه چې و واقعي په فلسطین کې جهاد فرض دی نو یو خو زه پښتنو ته په پښتو کې ځکه لګیا یم چې دا خو د یوې فرقې ملا دی ځان ته مفتي وایي او ما تاسو ته حقیقت هم ښکاره کړو په ټوله دنیا کې جهاد د سره نشته او په فلسطین کې چې کوم جنگ روان دی نو دا د عرب او د اسرائیلو په منځ کې روان دی او اسرائیل هم د هغې عربو سره جنګ کوي څوک چې د هغوی مزاحمت کوي او د فلسطین په ځمکه باندې جنگ دا په اسلام نه دی او دا په مسلمانۍ نه دی په اسرائیلو کې پخپله هم مسلمانان اوسي پخپله پکې هم جماعتونه شته دی نو که فرض کا دا د اسلام او د کفر جنگ وی نو ړمبې خو به د خپل وطن نه مسلمانان شړلي وو هلته به وجلي ختم کړي وو نو پښتنو له پکار دي چې په هوش کې راشي او په داسې فتوو باندې غوږ ونه ړقئ ځکه چې دغه خوره باندې یعنی د عربو په خوره باندې جنگ د کفر او د اسلام نه دی ٹھیک شو بیا تاسو ګورئ چې د په حکومتونو باندې جهاد کوي او تقریر کې ورته خبره کوي پرجوش تقریر دی که نه نو تو خو ابوالفضل فیضي سرکاري مولا او تمام اسلامي حکمرانان تا پیژني نو کو داسې څه خبره وي چې یاره مسلمانانو له اوس جنګ پکار دی د اسرائیلو لار نیول پکار ده د هغوی لاس نیول پکار دي نو لاړ شه د ټولو اسلامي حکومتونو د اسلامي ملکونو دوره وکړه د حکمرانو سره میلاو شه او هغوی ته ووایه ښه په پټه په پناه باندې خفیه طور چې بی څه وکئ دا دلته کې چې تا د سټیج نه کومه چغه وښکلې کومه فتوا دې په سټیج ورکړې ده نو دا تا د حکمرانانو دپاره نه ده ورکړې تا د عوامو دپاره ورکړې او په عوامو کې په تا باندې چې ډېر څوک پښتانه دي په کراچۍ کې د لس تنه هم نه راغونډېږي ټول پښتانه دي د شاګردان هم پښتانه دي د باډي ګارډ هم پښتانه دي په ده باندې سر ورکوونکي هم پښتانه دي د ده په فتوو باندې عمل کوونکي هم پښتانه دي نو ځکه دا خبرې په پښتو کې کوم دا زه دله جواب نه ورکوم د پښتنو دپاره خبره کوم چې بھائی د حکمران دپاره جهاد څه دی
د حکمران د پاره جهاد دی چې هغه د خپل رعیت او د خپل عوام هغه خبر اخلي. یو تن څوک وږی وده نشي، یو تن څوک بېروزګاره پاتې نشي، یو تن څوک بې تعلیمه پاتې نشي، یو تن څوک بې علاجه پاتې نشي، یو تن څوک بې کوره پاتې نشي. ٹھیک شوه؟ د یو تن وینه په ناحقه څوک توی نه کي، هر چاته تحفظ ورکي، د هغه د جان مال او د عزت تحفظ هر شهري ته ورکي، انصاف قائم کی، د ده په ریاست کې ظالم په مظلوم باندې ظلم ونه کی. دا د ریاست د حکمران جهاد دی. پوه شوې؟ دا نه دی چې دا ته چې په کومه خبرو باندې اړې چې بھائی تاسو لاړ شئ جنګ وکئ، نو دا خو دا ته عوام را پاره او عوام نه را پاره، پښتانه را پاره. نو جنگ چې د چا دی هغه دی کوي، بیا ته چې دغه کې کنه وې دا جهاد د جنگ ځم ټول مسلمانان را پاسي اسرائیل سره به جنگ شروع کی. ستا سره داسې ټیکنالوژي شته دی چې ته د اسرائیل او ټیکنالوژي په فیل کې ناکامۍ کې ستا د ټولو مسلمانانو سره څه نشته دی. پوه شوې؟ نو جهاد هغه کو ته کې، نو هغه جهاد دا دی چې ته جهالت خلاف جهاد وکې. کم قام ته یا کم وطن ته چې ته دشمن وې، ته ورته کافر وې، نو دی ولې په ټوله دنیا باندې غالب دی؟ دی ولې ستا وینې څکي او څوک ورته غږ نشي کولی؟ دی ولې په تا زورور دی؟ د ده جواب ته ولې نشي کولی؟ نو وجه دا ده چې د ده سره یو علم دی، یو هنر دی، یو ټیکنالوژي ده، او زه د هغې نه محرومه یم. نو اوس ماله څه پکار دی؟ زه به د ده ساری کېږم څنګه؟ زه به د ده د جواب کېږم څنګه؟ نو بای څه چې د هغه سره دي، نو دغه زه هم حاصل کړم. او بیا دا میدانونه دي، شعبه ده، په دې میدان کې زه د وروستو پرې د مخکې ته لاړ شم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تاسو پوه کړئ څه وایي په دې کې. نو جهاد د مسلمان دپاره څه دی؟ دا دی. اوس هغه د اسمانونو سره لوبې کوي. یو تن را پاسي او لیپټاپ کولاو کی او ګوري چې را فلانه په کم ځای کې دی، په کم ملک کې دی، بس وګورو فلانه په فلاني رستورانت کې ډوډۍ خوري، او بس د یو بټن دباو کې دی، او لږ ساعت پس په هغه رستورانت کې هغه انسان نه وي. په ایران کې ټول مسلمانان تاسو راغونډ شوي وئ، او د حماس او کوم یو هغه د لمړ نه کو په کوم ځای کې چې په کومه کمره کې ملا سو، هغه هم په هغې کمره کې د لمړ کو. نو دا مسلمانان به اوس د دې سره جهاد کولی شي؟ تا ته د خپل خلق نه معلوم، تا ته د خپل حکومتونه نه معلوم، خو دا ته چې مرۍ سوځې او دا دومره چغې وباسې، نو دا موږ راپارې. او زه پښتنو ته یم چې ده ته ووایې چې ته مخکې شو، موږ درپسې درپسې یو. خپل او الټه لکه تباه برباد شي، موږ څه کولی شو؟ خو دا ده کو بیا هم د چا ښکر خارښتېږي که نه، پښتنو کې ښکرور خلک هم شته، د هغو ښکر خارښتېږي. نو دغې ښکرورو ته یم چې هغه دې راشي او ده ته دې ووایي چې صاحبه مونږ ځو جهاد کوو، خو ته زمونږ رهبري کوه، ته مخکې شه. او دی دې مخکې شي، او د ده بچي دې هم وي، او دی دا بینکونه چې ډک دي او بینکونه دي په پردو پیسو باندې کاروبار کوي که نه، دا دې خرچه کوي، په دې خرچه د ده په خرچه به ځای ستاسو سره څه دي؟ ټیک شوله؟ خرچه به هم دی کوي، رهبر به هم دی، نبي علیه السلام خپله خرچه کړې ده. ټیک شوه؟ په جنګونو کې چندې نه دي غوښتلي، او تا بینکونه دي، ته په بلډ پروف ګاډو کې ګرځې او ما جنگ له لېږې، نو دا جنت ولستانه دی. خو اوس تاسو دا دنیا جنت دی او موږ له دا دنیا دوزخ کړی دی، نو بس په دې دنیا کې چې څوک تنګ شي، نو خامخا هغه به د جنت خوب ویني که نه،
بس تاسو په فتوا باندې لاړ شي هغه دا دنیا په ځان ورانه کی. نو مقصد دا دی چې یاره موږ داسې مولا نه پیژنو، دا مولا نه دی، دا مفتی نه دی او پښتانه په سر ورکوي چې خبره کوم نو زیات تر پښتانه راته کنځل کوي. خو دا سرکاري مولا دی، دا ابوالفضل فیضي دی، د اکبر بادشاه د هرې زمانې د اکبر دا ابوالفضل فیضي دی. نو د خدای د پاره لږ ځان وپېژنئ او د چا په فتوا باندې مه ځان وژنئ مه بل وژنئ.